د نارینه اولاد د پاره چې د چا اولاد نوي هغه دا وظیفه په پابندۍ سره وکړي ان شاء الله الله رب العالمین به دته نارینه اولاد ورکي. که د چا د سره اولاد نوي هغه ته به هم الله رب العالمین ورکي، یا د چا زنانه اولاد شته خو نارینه اولاد نشته الله رب العالمین به دته په دې وظیفه باندې نارینه اولاد درکي. ان شاء الله دوه وظیفې درته خیمه، دواړه چې دین هغه یاد کړئ، ډیر مختصر دي او ډیر مجرب هم دي او علما کرامو په کتابونو کې لیکلي دي. اولنۍ وظیفه دا ده کم یو انسان نارینه اولاد نشته هغه به د هر ماښام مانځه نه وروستو چې د ماښام مانځو شي د هغې نه وروستو به اووه ځله دا آیات مبارکه وایي رب هب لي من لدنك ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. مختصر آیات دی رب هب لي من لدنك ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. دا آیات مبارکه دا به اووه ځله وایي د هر ماښام مانځه نه وروسته به دا اووه ځله وایي ان شاء الله الله رب العالمین به دته نارینه اولاد ضرور ورکړي. صحیح ده. دویمه وظیفه دا ده چې د جمعې په شپه باندې په نیمه شپه د جمعې په شپه یعنی چې نیمه شپه تېره شي د هغې نه وروستو به دا آیات مبارکه کوم چې درته زه وایم دا به د یوې مټایي یا د یوې حلوا په ټوکړه باندې ولیکي، په داسې ځای کې به کیني چې دی څوک ایني نه، او په مټایي یا په یو حلوا په ټوکړه باندې به دا آیات مبارکه ولیکي او په خپلې بیبي باندې به یې وخورئ. د هغې نه وروستو به د بیبي سره جما وکړي ان شاء الله الله رب العالمین به د دې په ذریعه باندې دته نارینه اولاد ورکړي. نارینه اولاد به الله رب العالمین درته ورکړي. هغه آیات مبارکه څه دی؟ هغه دا دی د سورې نساء اولنۍ آیات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دا آیات مبارکه به ولیکي په بیبي باندې به یې وخورئ د هغې نه وروستو به جما وکړي په سنت طریقه باندې ان شاء الله الله رب العالمین به دته اولاد ضرور ورکړي. صحیح ده. دا عمل چې کوم دی دا دویم دا به درې جمعې کوي. صحیح ده. او د هغې سره سره د اولنۍ عمل چې کوم دی دا چې څومره ستا حاجت نه پوره شوی تر هغه وخته پورې کوه الله رب العالمین به ضرور رحم کوي او الله رب العالمین به نارینه اولاد ضرور درکوي. ویډیو به د ثواب په نیت د خپلو ملګرو سره او دوستانو سره ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.